ما ورته خپل مقام نه پېژنو زما ستا لباس د محمد رسول الله د لباس خلاف وي زما ستا چهره د محمد رسول الله د چهرې خلاف وي زما ستا ناسته پاسته د محمد رسول الله د ناسته پاسته خلاف وي او د خبرې مسلمانه چې محمد رسول الله څه فرمایلو محمد رسول الله فرمایي چې زما امت د ټول امت نه غوره او بهترین امت دی او بیا په مخ ځمکه باندې چې څومره انبیاء کرامو دغه امتونو دا تېر شوي ده چې کله قیامت دغه میدان ولري د ټول امتونو نه اول زمونږ دا کوم ناس خلک چې دي دغه پښتانه د قیامت په ورځ باندې په دې موجوده دور خلکو کې چې څومره خلک اوسېږي په دې دور کې دغه پښتانه دغه خلک که چېرته دوی د الله د کتاب د قوانینو ما تحت خپل ژوند ورکړي وي دغه خلک به د ټول پیغمبرانو د امت د مخکې د جنت ته داخلېږي زما ستا مقام هغه چې زما ستا پیغمبر هم اعلی دی زما ستا کتاب هم اعلی دی او موږ امتیان هم د نور امتیانو نه اعلی بیا ما ورته ولې په دې کتاب باندې عمل نه کوو بیا ما ورته ولې دا کتاب نه زده کوو بیا ما ورته ولې دې کتاب ترجمه نه زده کوو بیا ما ورته ولې د مسجد او د محراب خلاف لګیا یو بیا ما ورته ولې د علماو خلاف لګیا یو چې الله محبوب پیغمبر فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا علما د انبیاء کرامو وارثین دي محترمو ما ورته ته پکار ده که نه چې دا کتاب زده کړو ټول وایي دا کتاب زده کول لازم دی که نه دی دا کتاب زده کوو انشاءالله په دې کتاب عمل کوو انشاءالله دا کتاب نن چې قاري صاحب محترم درته وایي دا هغه کتاب دی محترمو چې دې لپاره صحابه کرام او انبیاء کرام مسردار محمد رسول الله ډېرې قربانیانې ورکړې هغه محمد رسول الله چې هغې مخ د څوارلسم سپوږمۍ نه زیات ښکلي یو صحابي وایي چې یو ورځ څوارلسم دغه سپوږمۍ هم راختې وه او دغه صحابي وایي د الله په ذات باندې قسم ما یو نظر دغه سپوږمۍ ته کتل او بل نظر مې د محبوب علیه السلام چهرې ته کتل کله چې یو نظر سپوږمۍ ته وکړله بل نظر د محبوب علیه السلام چهرې ته وکړه صحابي فرمایي د الله په ذات باندې قسم وي چې دغه سپوږمۍ د څوارلسمې نه زیات منور او بهترین چهره د محمد رسول الله چهره وه لیکن هغه پیغمبر چې هغه دومره ښکلي چې یوسف علیه السلام د حسن نه زیات زما د محبوب علیه السلام حسن هغه محمد رسول الله چې په کومه لاره باندې تېرېږي د هغه لاره نه خوشبویږي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کتاب د تعلیماتو دپاره د جهاد په میدان کې جنګېدلې ده او دغه کتاب دپاره او زما ستا د ایمان سلامتي دپاره زما د محبوب هغه چهره چې د څوارلسم د سپوږمۍ نه زیات منور په قدرتي چهره وه او ښکلې چهره چې هغه د ټول انبیاو سردار و هغې په شان د ښکلې مخ د دنیا په مخ د ځمکه باندې د هېچ چا مخ نه و د رسول الله حسن ته د هېچ چا حسن نه رسېږي د رسول الله ښکلا ته هېڅ چا ښکلا نه رسېږي هغه محبوب علیه السلام د خپل دغه امت په غم کې د جهاد په میدان کې جنګېږي توره په لاس کې اخیستی دی زما او ستا دغه محبوب پیغمبر علیه السلام دغه مخ مبارک دا زخمي کېږي او دغه قرآن د تعلیماتو حفاظت محمد رسول الله کوي او زما او ستا د ایمان سلامتیا لپاره کوشش کوي لیکن هغه امت چې په 100 کسانو کې یو انسان په 100 کسانو کې یو انسان صرف په قرآن باندې پوهېږي لیکن افسوس دا ده چې کوم انسان په قرآن پوهېږي هغه هم نن سبا په دې قرآن عمل نه کوي محترم دا موږ کوم وخت ته پاتې شو ولې دې کتاب دپاره د تاریخ په خوا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بدن په وینو باندې سور نه شو ولې دې کتاب دپاره د الله د توحید دغه اواز بلندولو دپاره د حضرت حمزه رضی الله عنه د بدن ټکړې نه ده شوې چې کله د حضرت حمزه رضی الله عنه د بدن ټکړې
अफसोस मकाम दे چې کله هم ما او تا مخې ته دغه علما دغه کتاب درسوي او ما او تا نه زده کوو دا د افسوس مقام دی نن نه بس څوک به دغه کتاب زده کوي ټول ووایو لاسونه اوچت کړي څوک به دغه کتاب زده کوي ټول به زده کوو که انشاءالله ټول وایو ټول به زده کوو انشاءالله محترمو دغه دنیا دا ژوند ختمیږي دغه دنیا ژوند به ختمیږي چې د محبوب علیه السلام غوندې کې هستي په مخ د ځمکه باندې نه پاتې کېږي ما او تا هم دغه دنیا نه ځو ما او تا هم دغه دنیا نه ځو لږ دې کتاب کې غور وکړو لږ د الله رب العالمین د قرآن مجید اصول هم دې زده کړو چې الله رب العالمین په دې کتاب کې موږ ته څه فرمایي الله رب العالمین په دې کتاب کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ای انسانو چې کله ته یو خبره واوري کله ته یو پروپاګاندا واوري بیا خیال کوه چې په دې یقین ونه کړي بلکې د دې تحقیق به کوي نن ما ورته څنګه خبره واوري ما ورته په هغه باندې یقین کوو که نه کوو چېرته موږ د خبرې تحقیق کوو او نن په مخ د ځمکه باندې هر انسان بل انسان پورې مسخرې کوي هر انسان د بل انسان دردولو کوشش کوي هر مسلمان بل مسلمان ته تکلیف ورکوي محترمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی چې هغې د لاس او د ژبې تکلیف نه بل انسان محفوظ وي نن ما او تا بل مسلمان پورې څومره مسخرې کوو ما او تا نن بل مسلمان ته څومره سپک ګورو ما او تا نن بل مسلمان ته بدرت څنګه وایو او الله رب العالمین په دې کتاب کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم اے مسلمانانو خبردار چې بل چا پورې مسخرې ونه کړي بل چا پورې ټوکه ونه کړي د بل چا بې عزتي ونه کړي عسى ان يكونوا خيرا منهم تا ته څه پته ده ممکنه ده چې کم کس پورې ته خندا کوي د کم خلکو ته بې عزتي کوي ممکنه ده چې د الله رب العالمین په دربار کې دغه انسان دا عزتمن وي محترم جناب محمد رسول الله فرمایي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا د یو بل عیبونه مه لټوئ که چېرته یو انسان کې غلطي موجود وي رسول الله فرمایي من ستر چا چې په دې دنیا کې من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه تا چې یو مسلمان کې غلطي ولیده او تا ورباندې پرده واچوله د قیامت په ورځ باندې الله په تا باندې پرده اچوي زما په خبره پوهېږئ خبر باندې پوهېږئ او لږ په معاشره کې موږ په یو بل باندې پردې اچوو که نه د یو بل په عزتي کوشش کوو موږ پردې اچوو په یو بل باندې او رسول الله فرمایي چې انسان نه یو ګناه وشي او ته ورپسې خاندې او دغه انسان دغه ګناه نه توبه وایستله او ته ورپسې خاندې د دې دا ګناهونه یادوي الله رب العالمین به درته تر هغه وخته پورې مرګ نه راولي تر څو پورې چې تا دا ګناه نه وي کړې نو پکار ده چې دغه قرآن موږ زده کړو او بیا په دې باندې موږ عمل وکړو محترم نن په دې مجلس کې هر یو انسان د ځان سره سوچ او فکر وکړي چې بای زه مسلمان یم زه خو کلمه وایم زما خو دا کتاب زما د ژوند تېرولو دستور دی ما په خپل ژوند دغه 50 او 60 سال عمر کې ما څومره د قرآن زده کړی دی او څومره ما عمل کړی ده نن اول ځان ته هم وایم چې علم په دې دور کې ډېر زیات موجود دی نن که ملا دی او که غیر ملا دی هر یو کس عالم دی ولې تاسو دا نه پوهېږئ چې دا کار حرام او حلال دی نن هر څوک پوه دی لیکن سره د علم نه موږ د الله په کتاب باندې عمل نه کوو محترم عالم صرف دې ته نه ویل کېږي چې هغه دا ټول قرآن زده کړي بس ته د دین اسلام د یو مسلې نه خبر یې ته دغه مسلې دپاره عالم
الله به تعالی پوښتنه کوي چې انسان دغه مسلې نه ته خبر وي بیا په دې باندې ته عمل نه وکړي. نن ما او تا ته قرآن دغه تعلیمات هم معلوم دي، ما او تا دا قرآن هم زده کوو اکثر، لیکن موږ عمل نه کوو په دې قرآن باندې. الله به موږ نه تپوس کوي. محترم کم کسان چې دغه قرآن باندې عمل نه وي کړی هغه خلکو لپاره د محبوب علیه السلام یو حدیث باندې سوچ او غور فکر کول پکار دی. رسول الله فرمایي القرآن حجة لك او علیک. د قیامت پر ورځ باندې که طالب ته مولای که امیر ته جاهل که دې قرآن باندې عمل کړی وي دغه قرآن به د الله د عذاب نه بچ کړي. اگر که ډېر لوی مولای، اگر که ډېر لوی مفتي، اگر که ډېر لوی طالب وي، اگر که ځان ته لوی ملا وایي لیکن دې قرآن سره غداري کوي، اگر که ځان ته مسلمان وایي دې قرآن سره غداري کوي. د الله په ذات باندې قسم که دا قرآن سره غداري کوي او په روز کې دا قرآن په تلاوت ختموي او د قرآن د ټول وضاحت علم تا سره وي، د الله په ذات قسم که چېرته دې قرآن سره غداري کوي جنت ته نشي تللی. محترم نن ما او تا ته د قرآن تعلیم هم معلوم دی، نن ما او تا د بل مسلمان دپاره عالم هم یو، ما او تا د بل مسلمان دپاره د واعظ نصیحت دپاره مفتي هم یو، ما او تا بل مسلمان دپاره واعظ او نصیحت کوونکي یو، لیکن ما او تا خپل ځان هېر کړی دی. آیا قرآن کې الله نه فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب؟ چې آیا تاسو بل دپاره خو نصیحت کوئ، تاسو بل ته خو قرآن چغه وایئ، بل یو مسلمان غلط کار وکړي ته ورته وایې چې ته څنګه مسلمان یې، بل یو مسلمان غلطي وکړي ته هغې پسې خندا کوي، ته ورته بد رد وایي، ته ورته سپک خبرې کوي او خلکو ته وایي وګوره که نه فلان کې څنګه غلط کار وکړي، وګوره که نه فلان کې مسلمان دی او داسې کار وکړي، وګوره فلان کې غلا وکړي. نن ما ورته د الله دا کتاب دا ما ورته هېر کړې ده. دا معاشره به کله ټیک کېږي؟ آخري خبره واورئ. معاشره او په دې زمانه کې د قرآن تعلیمات او مسلمانانو اصلاح به څنګه کېږي؟ صرف یو خبره موږ زده کړو چې بل ته ګوته نیولو نه مخکې ما او تا خپل د ځان اصلاح وکړو چې بھائی دا پلانکی کس بل دغه ګناه کې مبتلا دی، دې پلانکی کس دغه غلط کار وکړو. آیا ته سوچ وکړه چې ته دا غلط کار کوي او که نه کوي؟ که ته دا غلط کار پخپله کوي دې بل ته ګوته مه نیسه، او که چېرته ته دا غلط کار پخپله نه کوي بیا سوچ وکړه چې بھائی زه دغه کس نه دې کس خو دا ګناه وکړله، آیا زه په دې ژوند کې ګناهونه کوم که نه کومه؟ که ته ګناهونه کوې بیا ولې دغه بل مسلمان پورې خندا کوي؟ نو مسلمانانو د دې ټولو تقریر خلاصه دا ده چې زموږ د کتاب هم اعلی دی، چې د ټول کتابونو نه بهتره دی. زما ستا محبوب پیغمبر هم د ټول پیغمبرانو سردار دی، او زموږ او ستاسو دغه امت، زما او ستا دغه امت هم د ټولو امتونو نه غوره او بهترین امت دی. محترمو بیا ما او تا ته پکار دی چې دغه کتاب زده کړو او د محبوب علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو او بل مسلمان پورې مسخره او ټوکه کولو منع کېږو به انشاءالله، کېږو به انشاءالله، بل مسلمان پسې به خبرې نه کوو کړي انشاءالله، سم به چل وایي انشاءالله، قرآن به زده کوو کړي انشاءالله، د بل مسلمان په بدي باندې به خفه کېږو کړي انشاءالله. محترمو د خپل بل مسلمان په هر خبرو پرده واچوئ او د خپل نفس اصلاح کوشش وکړئ. الله رب العالمین په قبر کې ما او تا نه پوښتنه نه کوي چې باید دا بل مسلمان چې ګناه وکړو تا خلکو ته ولولې، الله به درته پوښتنه کوي چې تا د دې ګناه ولې ښکاره کړو، الله به درته پوښتنه کوي چې تا بل ته نصیحت کوله په خپل ځان باندې نیولو نظر نه کوله، تا بل ته مسلې کوله په خپله دې عمل نه کوله. نو مسلمانانو ما او تا ته څومره احکامات د دین اسلام چې معلوم دي په دې به عمل وکړو انشاءالله. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته د محمد رسول الله په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.
دعوانا الحمد لله رب العالمين.